هر سړی غواړي چې تاسو کې هر یو کس غواړي چې ما 3 سيزونه ماته ملو شي او دا 3 سيزونه ډېر اهم هم دي ډېر لوی نعمتونه دي. 1 نمبر ښه کور انسان ته ملو شي خپل کور وي. 2 نمبر نیکه ښځه او د ښځو دپاره نیک خاوند جیون ساتي د زندګۍ ملګری بغیر دین هم ژوند نه تېرېږي. 2 سيزونه شول. 3 ذریعه د معاش ګراني ده چې د معاش اوس ذریعه دي نه ژوند به څنګه تېری ګران دی. نو دا 3 نعمتونه چې دي دا ډېر لوی نعمتونه دي. رزق حلال او دقه شانتې نیکه ښځه یا ښځې دپاره نیک خاوند او دقه شانتې خپل کور. نو دا به څنګه میلاویږي؟ دې دپاره داسې وړه وظیفه درته ښیم وړه غونې وظیفه چې انشاءالله العزیز الله به دا 3 وړه څیزونه تاسو ته ډېر زر درکړي. خپل کور دې نی ټکرې وخورې کله نن یو ځای کې اوسېږي هلکه دلته کې یاره پلانې و یاره خو دې ځای نه لاړ دی بل ځای ته ځکه خپل کور یې نشته. الله دې نه کړي الله دې ټولو مسلمانانو ته خپل کور نه ورکړي. خپل کور ډېر لوی نعمت دی. نو تاسو ته وړه غونې ګوره وظیفه ښیم. حضرت موسی علیه السلام چې کله د مصر نه لاړو مدین ته نو هلته کې یو نیکي وکړله او هغه کیسه خو لویه ده هغه درته نه کوم دا ډېر وخت لګي. او بیا یو سویرې ته کېناستو ستړی ستومانه نه کور شته نه ښځه شته او نه ذریعه د معاش شته. اوس سورې ته کېناستو او یو دعا یې ووایي الله نه یو دعا وغوښتله. سورې قصص وګوره موسی علیه السلام څه ووایي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ای د ما ربا ته چې ماته نن کوم خیر او بلای راکې نو زه د هغې محتاج یم. الله ته چې ما باندې کوم خیر هم نازل کړې نن الله ته چې ما باندې کوم خیر نازل کړې کومه بلایي راته راکې خوشحالي راته راکې الله پاکه زه تا ته محتاج یم د هغې محتاج یم. نن ډېر ستړی ستومانه موسی علیه السلام ستړی ستومانه د لوی سفر یې کړی او بوډي سورې ته کېناستو دا دعا یې ورېځې وکړله. الله اکبر. دې دعا کې دومره کمالات دي دومره کمالات دي خو که چېرته په صحیح طریقه یې ووایه. مونږ ته د دعا چل نه راځي. د دعا چل دې راځي تاسو ته. اوس مونږ یو دغه الفاظو سره به دعا یو ذهن کې ومني چې د خدای نه دا غواړم. اوس ته چې دا دعا کوې چې ته د زړه نه کوې چې ته په معنا پوهې. موسی علیه السلام د ورځې دا دعا وکړه او د ماښام نه مخکې د نور پرېوتو نه مخکې الله پاک ورته 3 سيزونه ورکړو. 3 کور یې ورکړو شعیب علیه السلام سره او دقه شانتې الله پاک ورته د شعیب علیه السلام سره نوکري مې ورکړله ذریعه د معاش هم پیدا شوه او الله پاک ورته نیک عمله او پاکیزه ښځه هم ورته ورکړله. جیون ساتي مې ورته الله پاک ورکړه. د ژوند ملګري مې ورته الله پاک ښه نیکه ورکړه د شعیب علیه السلام لور وه. نو اوس د دې داسې وظیفه درته ښیم چې دې وظیفه تاسو شروع کړئ انشاءالله څومره اسانه ده. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. الله اکبر. دا به تاسو هر مونځ پسه 15 واړه وخته مونځ پسه وځله دا وظیفه شروع کړئ. هر مونځ پسه به دا وځله ښه د زړه نه ګورئ داسې نه چې هسې سرسري الفاظ یې بیا نه قبلېږي. یار تاسو هسې بیا کوشش کوئ که هسې که الله درکوي قبلوي نو هغه تاسو سره روزه کمې نشته خو لیکن د زړه نه به کوئ چې تا په معنا هم پوهېږي چې ته په معنا هم پوهې د هغه زړه نه غواړې چې الله پاکه زه ډېر کمزور یم عاجز یم هېڅ مې هم نشته ته چې ما ته څه نه راکړې زه ستا محتاج یم. نو وځله هر مونځ پسه او یو ټایم به داسې مقرر کړي هر ټایم کې چې وي تنهایه کې کښېنه او 80 پیرې صرف دا دعا کوه. سورې په مخه څه تعداد نشته بس لګیا اوسه انشاءالله العزیز ډېر زر به تا ته الله پاک خپل کور هم درکړي او خپله نیکه بیبي به هم درکړي او ښځو ته به ښه نیک عمل او صالحه متقي او پرهیزګاره خاوند هم ورکړي او دقه شانتې انشاءالله العزیز ذریعه د معاش به هم درته الله پیدا کړي. ښې رشتې ښه کور او ذریعه د معاش چې دی دا نن سبا ډېر ضرورت دی انسان او چې دې کې یو هم کمی نو ژوند دې نیمګړی دی. که کور دې نی کله یو خوا او کله بل خوا به ګرځي په کرایه به کورونه ګوري. که ښځه دې نی نو مصیبت دی ژوند نه تېرېږي. آدم علیه السلام په جنت کې و په جنت کې خو انسان څومره خوشحالي کړه
په جنت کې خو څه شته، خو چې هلته هم در سره ښه زنینو نه کېږي. په جنت کې آدم علیه السلام دا هر څه موجود و، سکون نه حاصلېدو. کله چې بی بي حوا الله پیدا کړه نو سکون ورته حاصل. نو دا خو انسان الله جوړ کړی داسې دی که نه، جوړه. نو ښځې دپاره د سکون ذریعه ښه خاوند دی، او سړي دپاره ښه د سکون ذریعه چې دا هغه خپله ښځه. نو الله دې موږ ټولو ته دا نعمتونه ټولو مسلمانانو ته ورکړي. او ذریعه د معاش، دا درې واړه چې ذریعه د معاش دي وي، الله درته رزق درکوي، رزق حلال، چاته محتاج نه، چاته د لاس نیونی. نو اویا پیرې روزانه دا وظیفه کوئ، او اول او اخر کې کم از کم 3 ځله درود شریف، او بیا دا دعا مینځ کې، او هر مانځه پسه وځلې. انشاءالله وګوره، انشاءالله العزیز چې ډېر زر به تا ته الله خپل کور هم درکړي، خپل ملګري به هم درکړي، او دقه شانتې ذریعه د معاش او کاروبار به دې الله اوچت کړي. الله دې موږ ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي، او دا څومره پریشانۍ چې دي دا د موږ د ګناهونو په وجه دي، ګناهونه پرېږدئ او توبه او استغفار وکړو. انشاءالله الله به راباندې دا ټولې پریشانۍ په خوشحالیو کې بدلې کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله.